بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. د سورة بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 90 نه شروع کیږي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. د دې زینا بنی اسرائیل ته پنځم خطاب ذکر کړي. په دې خطاب کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د انکار وجه ذکر کړي د بنی اسرائیل. هر کله چې مخکې د بنی اسرائیل کفر ثابت شو په پیغمبر باندې، نو بیا دا وهم پیدا کېدو چې دیو خدا پیغمبر پیژنې، هم د دیو په کتابونو کې د دې پیغمبر صفات هم موجود دي، د دې تذکره پکې هم موجوده ده. نو بیا ولې دیو په دې پیغمبر باندې کفر کوي؟ نو په دې آیاتونو کې د هغه کفر وجه ذکر کوي چې دا صرف د حسد، د بغض او د عناد په وجه باندې دیو د دې پیغمبر نه انکار کوي. نو الله فرمایي بئس ما، ډیر بد د اشترو چې واغستو دیو په هغې سره انفسهم ځانونه خپل، ان یکفرو دا چې کفر وکي بما په هغه څه باندې انزل الله چې را لېږل دی الله تعالی، بغیا د وجې د ضد نه. د یهودیانو دا خیالو چې د اخیرنی کم پیغمبر راځي دا به هم په بنی اسرائیلو کې راځي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره انبیا راغلیو هغه ټول په بنی اسرائیلو کې راغلیو، او دیو په دې انتظار باندې ناسو چې د اخیرنی کم پیغمبر راځي دا به هم زمون په قوم کې راځي، ځکه مونږه د انبیاو اولاد یو، د نیکانو خلکو اولاد یو، پاکیزه خلک یو. نو دا اخیرنی پیغمبر چې راځي دا به هم زمون په قوم کې راځي. خو چې کله دا پیغمبر په بنی اسماعیل کې راله، په عربو کې راله، نو دی د هغې سره بغض او حسد شروع کو، او د هغې وجه صرف دا و چې یره دا پیغمبر الله زمون په خاندان کې، زمون په قوم او قبیله کې ولې راونه لېږو، حالانکه دا خو د الله جل جلاله خوښه ده چې په کم قوم کې وغواړي، په کمې قبیلې کې وغواړي، نو په هغې کې پیغمبر را لېږي. نو دا په دې خبره باندې نه پوهېدل. ان ينزل الله دا چې راولېږي الله تعالی من فضله د خپل فضل نه، علی من یشاء په هغه چا باندې چې خوښه شي من عباده د بندګانو خپلونه، یعنی دا د الله جل جلاله خوښه ده چې په خپل بندګانو کې د چا انتخاب وکي. فباءوا پس اختشو دیو بغضب په غضب کې، علی غضب د پاسه د بل غضب، وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین، عذاب د سپکونکي. یعنی یو په دیو باندې د الله غضب داو چې دیو د حضرت عیسی علیه السلام تکذیب کړو،
او بیا چې کله اخیرنی پیغمبر رالی نو دیو بیا د هغې پیغمبر هم تکذیب وکړو، په هغې باندې کفر وکړو. دویمه توجیه دا ده چې مخکې دیو ته تورات راغلی و، په هغې کې مختلف احکاماتو او معجزاتو، دیو په هغې باندې کفر کړی او د هغې نه انکار کړی او اوس چې کله اخیرنی پیغمبر رالی، قرآن مجید رالی، نو دیو بیا په هغې باندې کفر وکړو، د هغې تکذیب یې وکړو. نو دا د یو غضب د پاسه بل غضب شو. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین، عذاب د سپکونکي. واذا قیل لهم او کله چې ویل شو دیو ته آمنو ایمان راوړئ، بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړ دی الله، نو قالو ویل به دیو نؤمنو مونږ ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزل چې نازل شوی دی علینا په مونږ باندې، ویکفرون او کفر کوو بما په ویکفرون او کفر به کوو بما په هغه څه باندې وراءه چې د دین علاوه دی. دی بنی اسرائیلو ته بچی کله اویلې شو چې الله دا کم کتاب را لېږلی دی، په دې کتاب باندې ایمان راوړی او په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی، نو دیو به دا خبره کول، دا دعوه به کول چې مونږ هم د الله په کتاب باندې ایمان راوړ دی، د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړ دی. مونږ د ایمان د راوړلو نه کله انکار کړی دی، مونږ خو هم کتاب منو، پیغمبر هم منو، خو لیکن هغه کتاب منو کم چې په موسی علیه السلام باندې راغلی دی. مونږ د موسی علیه السلام د دین پیروکار یو، د هغې نه علاوه چې نور څومره کتابونه که نازل شوي دي او که نازلیږي نو مونږ هغې باندې کفر کوو، هغه نه منو، بلکې زمونږ دپاره دین موسوي او تورات دا کافی او شافی دی، مونږ ته د نور کتابونو ضرورت نشته. حالانکه دا دومره بیوقوفه خلکو چې د دیو په تورات کې په خپله د دې پیغمبر صفات موجودو، او دا قرآن مجید چې کوم کتاب دی نو دا کتاب دی مصدقا لما معهم، یعنی دی بنی اسرائیل سره چې دا کم توراتو په دې کې دا کم احکامات ذکرو، نو دی قرآن مجید هم دغه احکاماتو تصدیق کولو، د دې کتاب تصدیق کولو، د دې پیغمبر تصدیق کولو، او دیو خپوه چې دا قرآن هم د الله کتاب دی، خو بیا هم د دې د منلو نه انکار وکړو. او وجه سوا وجه هغه حسد او هغه بغض. نو بیا مخکې الله فرمایل قل فلم تقتلون انبیاء الله، ولی وجنی قل ورته وایه فلما ولم وجل، فلما ولی تقتلون وجلم انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان، یعنی چې تاسو دا خبره کوئ چې موږ د الله کتاب منو، د الله پیغمبر منو، نو د دینه مخکې چې تاسو ته څومره پیغمبران راغلي دي نو تاسو هغه پیغمبران بیا ولې قتل کړي دي؟ حالانکه ستاسو په کتاب په تورات کې د دې پیغمبرانو د تابعدارۍ حکم و، نو دې پیغمبرانو هم تاسو هغه شریعت ته رابللی، په کوم شریعت باندې چې تاسو د دینه مخکې وئ. که چېرې تاسو دا خبره کوئ چې موږ د الله کتاب منو، د الله په کتاب کې خدا خبره هم وه چې د دې پیغمبر اتباع وکئ، دې پیغمبرانو پسې ورپسې شئ، په ځای د اتباع تاسو راولګېدئ او هغه پیغمبران هم ووجل. په روایتو کې راځي چې ډېر زیات انبیا داسې دي چې دې بني اسرائیلو قتل کړي دي. د هغه پیغمبرانو جرم سو، د هغو جرم صرف دا و چې د الله وحدانیت طرف ته به خلق را بلل او د الله د دین چغه به وهله،
نو په دغه بنیاد باندې دا بدبخت را پاسېدل او هغه انبیای ووجل. ولقد جاءکم او په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په واضح دلایل باندې. ثم اتخذتم بیا ونیدو تاسو په خدایتوب باندې العجل سخیلره من بعده ورستو د هغې نه وانتم ظالمون او یی تاسو دلته ظالمون په معنی د مشرکون سره چې یی تاسو مشرکان، یعنی تاسو چې دا کومه دعوا پیش کړله چې مونږه پیغمبر منو او په کتاب باندې ایمان راوړو، کچری تاسو پیغمبر منو او تورات باندې ایمان راوړو نو تاسو بیا دا جرم ونی وکړو چې موسی علیه السلام چې کله تاسو د خوانه لاړو کوی تور ته تاسو د هغې نه وروستو د سخي عبادت شروع کو. نو دام د هغو دا کومه دعوه چې پیش کوي نو الله په دې باندې رد کوي په دې طریقې سره چې وګورئ یو طرف ته خو تاسو دا دعوه کوئ چې مونږ کتاب منو او بل طرف ته ستاسو حال دا دی چې تاسو د سخي عبادت شروع کو. دا هم تاسو د خپل دعوی چې کم دی نو خلاف ورزي کوئ. وَإِذْ أَخَذْنَا او کله چې واغسته مونږه میثاقکم وعده ستاسو نه ورفعنا او پورتم کو فوقکم الطور ستاسو د پاسه کوی طور خذو ونیسی یا عمل وکئ ما په هغه څه باندې آتیناکم چې درکړی مې دی تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او واورئ. قالو ویل دیو سمعنا واورید مونږه وعصینا او نمنو واشربوا او اسکول شوی فی قلوبهم پسنونو د دیو کې العجله هغه محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو. قل تورتوایا بئس ما ډیر بد دی هغه یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په دې سره ایمانکم ایمانون استاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. یعنی دیو چې دا کومه خبره کول چې مونږ په کتاب باندې ایمان راوړ دی او مونږ دا کتاب منو، حالانکه حال د دیو داو چې موسی علیه السلام کله دیو ته کتاب پیش کو نو دا را پاسېدل وی مونږه دا څنګه اومنو چې دا د الله کتاب دی، تر هغه وخت پورې مونږ په دې باندې ایمان نه راوړو یقین نه کوو تر څو پورې چې په خپله مونږه په دې خپل غوږونو باندې د الله نه وانورو. نو د قوم یو څو کسان مشران موسی علیه السلام د ځان سره کړه او کوی تور ته لاړه چې التګي د الله جل جلاله هغه خبرې په خپل غوږونو باندې واورېدې نو هغه وخت کې بیا وی سمعنا چې مونږه دا خبرې واورېدې وعصینا او بیا فورا چې کم دی نو دا خبره وکړه چې مونږ نه منو. یعنی په خپل د الله جل جلاله د هغه وینا مشاهده وکړه خو د هغې باوجود بیا هم د کتاب د منلو نه انکار وکړو نو الله جل جلاله د کوی تور د غر داسې راوچت کو د دیو د سرونو د پاسه او بیا ورته منی کنه نو دیو ویریدل او فورا ویل چې مونږه ومنو. ځینې مفسرین دا ذکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دا غر د دیو په سر باندې را اوچت شونو په دغه وخت کې دیو دا خبره وکړه چې او بالکل مونږه تابعداري کوو، خو چې کله تی دا غر برته را کوشو نو بیا دغه وخت کې دا خبره وکړه وعصینا مونږه نه منو. ډیر زیاته بدبخت او ډیر رزیل خلک واشربوا خذو ونسای عمل وکي ما په هغه سبانی آتیناکم چې درکړل مې دې تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او واورئ. نو قالو ویل دیو سمعنا
واورېدو مونږه دا قول ستا، وعصینا او نه منو دا حکم ستا. حکم سو چې په دې باندې عمل وکړي د تورات په احکاماتو باندې. واشربوا او سکولی شوی فی قلوبهم پزلونو د دیو کې العجله هغه محبت د سخي. دا وجه وه چې کله بني اسرائیلو ته د غوا د حلالولو حکم وکړی شو نو هغې په دې کې ټال مټول شروع کړو، تر دې چې 40 کاله په هغې کې تیر شو، ځکه د دیو په زړونو کې د هغه سخي محبت و. دیو چې کله په مصر کې و نو هلته کې به خلکو د غواګانو عبادت کولو، نو د هغه فرعونیانو هغه اثرات د بني اسرائیلو ته هم منتقل شوي وو. نو د دې وجې نه چې دیو کله دا دریا پار کړو، میدان تی ته راله او موسی علیه السلام د سمودې دپاره کوی تور ته لاړو. سامري وروستو یو سخی جوړ کو او په هغې کې یو پونګې لګولی و چې هوا به کله راتله نو هغې به اوازونه کول. او سامري خلکو ته دا خبره وکړله چې دا ستاسو د موسی خدای دی. وی دا سخی په داسې انداز باندې جوړ کړی و چې دی به اوازونه کول. نو د دې اوازونو متعلق 2 اقوال دي. یو قول دا دی چې په دې کې داسې پونګې شانتې کې لګولی و چې هوا راتله هغې به اواز کولو. دویم قول په دې کې دا دی چې د جبرائیل امین چې کله د دې قافلې سره په دې دریا باندې راپورې وتو او را روانو، نو په دغه وخت کې د سامري د هغې د اسپې د خپې لاندې نه خاوره راغستې وه. نو هغه خاوره د ځان سره ایښودې وه. نو کله چې دا سخی جوړ کړو نو دا خاوره یې په هغې کې واچول. چې دا خاوره یې واچول نو هغې به بیا اوازونه کول. او چونکې د دې خلکو خو د مخکې نه هغه څه ناڅه اثرات د دیو په زړونو کې پراته وو، هغه تعظیم د دې غواګانو په زړونو کې پروت و، نو دیو فوراً چې کم دی نو د هغه سخي عبادت شروع کو. او الله چې دیو سره هغه کم احسانات کړي چې د فرعون نه ولا نجات ورکو، په دریاب کې د غرق کېدو نه ولا نجات ورکو، هغه څومره احسانات چې وو هغه ټول فراموش کړو، وروسته واچول او د سخي عبادت شروع. دومره احسان فراموش او کمزوري خلک وو. نو الله فرمایي واشربوا او سکولی شوی و فی قلوبهم پزلونو د دیو کې العجله هغه محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر. نو قل ورته ووایه بئس ما ډېر بد دی هغه څه یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په دې سره ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان. بئس ما ډېر بد دی اشترو یو پیره دوباره واورئ بئس ما ډېر بد دی اشترو چې واغستو دیو به په هغې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو دا چې کفر وکړي بما په هغه څه باندې انزل الله چې رالیږل دی الله تعالی بغیا د وجې د ضد نه ان ینزل الله دا چې نازلی الله من فضلی د خپل فضل نه علی من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلونه. فباءوا دیو اخته شو بغضب په غضب کې علی غضب د پاسه د بل غضب. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب د سپکونکي. واذا قیل لهم او کله چې ویل شو دیو ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړ دی الله تعالی قالو ویل به دیو نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما په هغه څه باندې انزل چې نازل شوی دی علینا په مونږ باندې ویکفرون او کفر کوو بما په هغه څه باندې وراءه چې د دین علاوه دی د دې قرآن مجید نه د دې تورات نه چې کوم علاوه کتابونه دي نو په هغې کفر کوو. وهو الحق او حالانکې دا حق مصدقا تصدیق کوونکی و لما د هغه څه معهم چې د دیو سره و. نو قلت ورته ووایه فلما ولې تقتلون وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان
ولقد جاءكم البته تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات بواضح دلایل باندې ثم بیا اتخذتم ونیدو تاسو العجل سخیلرا په خدایتوب باندې من بعده ورستو د دینه وانتم ظالمون او یی تاسو مشرکان وَإِذْ أَخَذْنَا أَوْ كَلَ چې واغسته مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسونه ورفعنا او پورتم کو فوقکم ستاسو د پاسه الطور کوه طور خذو عمل وکي ما په هغه سبانی یا خذو ونسی ما هغه سا آتیناکم چې درکړی می تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره واسمعوا او واورئ قالوا ويل دیو سمعنا واورید مونږه وعصینا او نمن مونږه نافرمانی کو واشربوا او اسکولی شوی فی قلوبهم پزنونو د دیو کی العجل اغه محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو قلت ورته وایا بئس ما ډیر بد دی هغه سا یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به پغی سره ایمانکم ایمانون استاسو ان کنتم کچری تاسو مؤمنین ایمان راوړون کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا العالمین دا کم سم چې ویلا وره د پدی باندې عمل کولو توفیق راکړي الہ العالمین په خان داس باندې د قران د بیانولو په دی باندې عمل کولو او په خان دا سره د زده کولو توفیق راکړي الہ العالمین د قران سره زمون مینه محبت او شوق پیدا کړي الہ العالمین کته غواړي دی او فاجر فاسق نه د خپل دین کار اخلي الله مونږ ګناګار د خپل دین د خدمت لپاره قبول کړي الہ العالمین مونږ د خپل دین د خدمت لپاره قبول کړي الہ العالمین زمون په اولاد کې نیکان خلق پیدا کړي الہ العالمین د اخرت د پاره د تیاری کولو توفیق راکړي څومره مسلمانان پریشان حال دي الہ العالمین پریشانیاں ختم کړي بیماران شفا ورته ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رب